الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو پیغام ارسول غواړم، چونکې نن 1 اپریل دی او 1 اپریل ډېر زیات خلک فول باندې په دروغ باندې مناوي او د خلکو سوچ دا وي چې خلکو سره موږ ګپ شپ لګو، دروغ چاته وایو او چا سره فولینګ کوو، د دې لپاره چې کسانو زړونه خوشحال شي. او دا یو دلیل هم نیسي چې زړه خوشحالول د بل مسلمان پکار دی او جایز دی اسلام کې د بل مسلمان د زړه خوشحالولو ډېر زیات فضیلتونه راغلي. دوستانو یاد ساتئ، زه تاسو ته لنډ په مختصرو الفاظو کې د 1 اپریل د فولینګ او د دروغو مختصر غوندې پس منظر او تاریخي څه ګزارشات تاسو په جناب کې وړاندې کوم. اصل کې دوستانو دا 1 اپریل ولې مناویږي؟ تاسو مختلف قسمه انسایکلوپیډیاز تاسو وګورئ، نو تاسو معلومه دا شي چې 1 اپریل باندې مسلمانانو سره په کومو ځایونو کې دوکې شوي دي او په کومو ځایونو کې مسلمانانو پورې کافرانو، یهودیانو، عیسایانو خندا کړې ده. که چېرې موږ تاریخي پس منظر واخلو نو انسایکلوپیډیاز کې دا هم لیکلی شوي دي چې اسپین کې مسلمان سره چې کومه دوکه شوې وه، مسلمان په دوکې باندې په یو کشتۍ کې کېنول او هغې بادشاه د مسلمان پورې خندا وکړه او چې کوم کسانو سره کشتۍ کې سوار وو چې تاسو دپاره یو نوی اسلامي مملکت جوړو، هغوی ځان وویستو او په بارودو باندې کشتۍ تباه او برباد کړه. مسلمان چې په هغې کې غرق کړل، نو بیا خلکو، یهودیانو، عیسایانو به مسلمانانو پورې خندا کوله او دا د 1 اپریل ورځ وه. بعضې فریدي انسایکلوپیډیا کې داسې هم لیکلی کېږي، فریدي خپله انسایکلوپیډیا کې لیکي چې اصل کې د دې 1 اپریل تاریخ داسې هم لیکلی شوی دی. وایي چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک یهودیانو راولي وو چې په کومو ورځو کې د پانسي کولو اراده یې وه، لکه قرآن کریم په هغې باندې آګاه دی. نو چې کله عیسی علیه السلام مبارک راګیر کړو نو عیسی علیه السلام له سترګې پټې کړې او دغه یهودیانو به حضرت سیدنا عیسی علیه السلام چې وجیه الله دی، د الله پاک وله یو لوی بلندي ورکړې وه، یهودیانو کې به یو کس رالو په مخ به یې څپېړه ورکړه، بیا به بل کس رالو په دا بل مخ به یې څپېړه ورکړه. نو هغې کسانو یهودیانو پورې خندا کوله او دا یې ورته ویل چې ای عیسی روح الله، که چېرې ته وایې زه د الله نبي یم او ما ته الهام کېږي، وحي کېږي، نو تا سترګې مونږ پټې کړي دي، په داخي مخ باندې چا څپېړه درکړه، په دا ګس مخ باندې چا څپېړه درکړه. او دا واقعات او دا الفاظ او کلمات په انجیل کې هم موجود دي. نو په دغې خندا په بنیاد باندې 1 اپریل تصور کېږي او په 1 اپریل باندې مونږ به حیثیت مسلمان یو بل سره ټوکې کوو، ټکارې کوو، یو بل پورې خنداګانې کوو، دروغ ورته وایو او بیا وروستو تر دې پورې چې مختلف قسمه ګناهونو مونږ شکار جوړ شو. دوستانو دې د وجې نه که چېرې مونږ وګورو نو په 1 اپریل فولینګ کې څو قسمه ګناهونه زمونږ نه کېږي په دغې دروغو کې. یو خو ټول اولنی خبر دا چې دا دروغ دي. مثلا یو کس چاته ووایي په تېرو کلونو باندې داسې شوي وو، کال رالو د چا کس ته، یو دوست و بل دوست ته، جي ستاسو پلار خو اسلام آباد ته تللی و، په لار کې اکسیډنټ وکړو او وفات شو. هغوی په کور کې چغې، غوبلې او ژړاګانې، فریادونه شروع شول او چې کله بیا هغوی د خپل کور نه والد صاحب ته کال میلاو کړو، هغوی ورسره باقاعده خبرې وکړې، د هغې دوست هغه بل دوست ته کال وکړو، دا خو چې زما پلار وفات شوی دا خو ما ورسره اوس خبرې وشوې. دوست ورته وایي چې 1 اپریل ولې نه دی، څه ما تا سره ګپ شپ لګو، نن خو د دروغو ورځ ده، د دروغو په بنیاد باندې ما تاسو ته د ګپ شپ لپاره کال وکړو. حالانکې په هغې وخت کې په هغې کور باندې چې کومه صدمه تېره شوه، کم ژړاګانې تېرې شوې، کمې غوغې تېرې شوې او کم قسمه هغوی زړه ته اذیت ورسېدو، حقیقت دی چې هغه زړونه هغې وخت کې د پړاوېدو قابل وو. خو لنډه توګه باندې دا چې یو خو دروغ دی، واضحه خبره او کبیره ګناه ده، بل مسلمان ته اذیت دی. 3 نمبر بل مسلمان له دوکه ورکول دي. 4 نمبر علماء کرام فرمایي چې دا مشابهت دی د چا سره، یهودیانو، عیسایانو سره. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، سوچ د چا سره په دنیا کې تشبیه کوي، مشابهت کوي،
قیامت پر ورځ باندې به د هغوی سره په صف کې راوچتېږي. نو که څوک د 1 اپریل د یهودیانو سره دا ورځ مانځي او یو بل له دوکه، یو بل له فراډ، یو بل له فولینګ کوي او دارنګې دروغ خلکو ته وایي، د دې دپاره چې د مغربي تهذیب آباد شي او هغې ته فروغ ملاو شي، یا سطح دا تشبیه ده، تشبه ده او هغوی سره مشابهت دی. او مشابهت په دنیا کې چې د انسان د چا سره وکړي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي قیامت پر ورځ باندې به دا فولینګ والا کسان دغه یهودیانو او د عیسایانو په صف کې راوچتېږي. دوستانو دغه پروګرام او دغه ویډیو په پیغام کې اخر کې چې کوم حدیث مبارک عرض کوم، امام ترمذی علیه رحمه دا حدیث مبارک عرض کړی دی، روایت فرمایلی دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس انسان بزدله کېدی شي چې په مسلمان کې بزدلي راتلی شي، د بزدلۍ کمزوري راتلی شي. نبی پاک فرمایي چې آو مسلمان بزدله کېدی شي، د کمزوري د بزدلۍ کمزوري پکې راتلی شي. بیا عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا مؤمن بخیل او شوم کېدی شي؟ نبی پاک فرمایي چې آو بخیل انسان مسلمان کېدی شي، مسلمان بخیل کېدی شي. بیا نبی پاک مبارک په بل روایت کې احیاء العلوم کې راځي، نبی پاک ته عرض یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلمان دا کمزوري پکې راتلی شي چې زناکار شي، زنا وکړي، بدکاري وکړي. نبی پاک مبارک فرمایي چې آو انسان کې دا کمزوري راتلی شي چې انسان نه بدکاري وشي. بیا نبی پاک ته عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا انسان دروغجن کېدی شي، مؤمن دروغجن کېدی شي؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو مؤمن کلم دروغجن نشي کېدی. نو که چېرې دوستانو په دغې ورځ باندې مونږ د خپل ایمان اظهار کړو نو مونږ کله دروغجن نشو کېدی، مونږ کله په دروغو باندې خلکو خندا نشو ښکاره کولی او بل څوک په دروغو باندې نشو خندولی، ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي هلاکت تباهي ده، بربادي ده د هغو انسانانو دپاره چې کوم انسان بل ته دروغ وایو، دروغ وجنه بل انسان خندایي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تباهي ده د هغې کس دپاره، تباهي ده د هغې کس دپاره. گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم 3 ځلې ارشاد فرمایلو تباهي ده هغې کسانو دپاره، هلاکت دی هغې کسانو دپاره، تباهي او هلاکت دی هغې کسانو دپاره چې په دروغو باندې د نور خلکو خندول مقصد وي. زه دروغ وایم او خلک وخاندي، خوشحاله شي. دوستانو زما گزارش دی چې نن ورځ باندې تاسو کلم بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوئ، د کافرانو، یهودیانو، عیسایانو دغه ورځ مه نمانځئ، هغې مه مناوئ. قیامت پر ورځ باندې بیا به د هغې په صف کې راوچتېږو. مونږ مسلمانان یو او د مسلمان شان صدق دی، رښتیا ده، ښکلا ده. اسلام چې کوم حدودو کې د بل مسلمان د خوشحالۍ طریقې کار جایز کړی دی، نو په هغې دایره کې بل مسلمان خوشحالول پکار دي. او بیا چې د اسلام د دایرې نه خارج شي او بیا بل مسلمان بل انسان خوشحالی، دې ته اسلام خوشحالېدل نه وایي، بلکې دغې ته انسان د اسلام مذاق وایي، د اسلام احکامات پورې خندا وایي او د دین اسلام احکامات پېمال کېدل وایي. الله پاک د موږ ستاسو د هر قسمه دروغو نه او د هر قسمه فراډ نه، هر قسمه فولینګ نه، هر قسمه دوکې نه، هر قسمه اذیت نه موږ په امن و امان